تاسو ته ما هغې جلسې کې ویلي وو دغه خلک ډېر خلکو په هغې جلسې کې وو چې زه به تاسو سیپیک سره لګوم 3 لیار ومنئ یاد مو دي نن په 3 لیارې سیپیک سره لګېدلی خو به قسمته قوم لس کاله ارتګل ډراما کتله انقلاب رستو ارتګل ډرامې کې خوشحال وو نو سیپیک بند پروت وو که دا سیپیک راغلی وی لس کاله نه نن به نه ما ریټایر خلک بېروزګاره وی نن به ما ځوانان نه وی بېروزګاره نن به دلې فیکټرۍ وی نن به د قوت ترقي کولی نن به دلې څوک ژړېدی نه نن به دلې ګراني نه وی خو ولې چې ارتګل ډراما مو کته انقلاب مو راوستو ټولو نه ارتګل دی که ارتګل د آتې جوړ و الله بندګانو دغه ملک ته سوچ وکړو دغه ته فکر وکړو دې درد محسوس کو دې درته هر څه درکړي د حیا درکړی د عزت درکړی د غیرت 400 کاله د مو هسټري پاتې ده د پښتانو په څه شي هسټري پاتې ده انګریزانو مو کتابونه لیکلي یهودیانو په مو کتابونه لیکلي چې دا یو دلیر قوم ده دا یو غیرتي قوم ده دا یو عزتناک قوم ده دا د یو ژبې والا قوم ده دا په مو لیکلي وو چې دو ته نږدې ما ورځو نن غیرت څه شو عزت څه شو پښتو څه شوه هغه مینه هغه محبت اور هغه اخلاق څه شو بد اخلاقي دا کتابونه په مو لیکل شوي ما کوشش ده چې نواز شریف ورې وزیر اعظم ده چې دلې د نون لیگ وزیر اعلی راشي چې د ما صوبې کې ټیرریزم جنگ ختم شي ما صوبې کې امن راشي ما صوبې کې پنجاب او سند غوندې فیکټرۍ ولګي ما صوبې کې د افغانستان سره تعلقات شي ما ځوانان هم چې دا در به دره نه ګرځي بلې صوبې ته نه ځي بل شهرونو ته نه ځي بار نه ځي چې هغو ته په خپلې صوبې کې روزګار میلاویږي سپورټس اکټیویټي وي دې چې بار والا میچونه کېږي دې چې خلک راځي ټورسټ راځي هر څه راځي خو دا به څنګه راځي چې امن راشي نو زه تاسو ته دا سوال کوم چې ډېر وټونه مو ضایع کړو نورې په د غلطو نامو مه ضایع کوو